یو مولا بیان کولو هغه سمساره حرامه ده نو یو پکې وده شی او چې ناپاسه د اخري لفظ باندې راپاسېدو نو بیا خلکو ته مولوي صاحب ویل چې سمتره حرامه ده سمتره وپېژنې که نه نو داسې نه چې بیا مونږ خبره یو کړې او تاسو ته نه بله جوړه کړئ نو لږ ویښ کښېنې د خلک وي رحمتونه نازلېږي ځکه چې دی خوب راتلو تا د شپې خوب کړی نو ځکه خوب راتلو مونږ له خوب ولې نه راځي محترم حضرت مفتی صاحب دامت برکاتهم العالیه په لنډو الفاظو سره پوه کړو یو یې درته قبرستان یاد کړو چې پر قبر باندې تېرېږي را تېرېږي تېرېږو که نه ځو عبدالرحمن بابا وی هر زنده چې د مرده په قبر ورشي ورپسې څنګه دی دومره بس دی نصیحت په دې دنیا بس دا نصیحت چې زموږ دپاره او ستاسو دپاره چې چا سره ډېره نږدې دا کافي دی دا قبر دا ادیره نبی علیہ السلام فرمایي کله چې ستاسو دنیا سره محبت پیدا شي نو ادیرې ته ځئ قبرستان ته ځئ خو د کرکټ دپاره نه ښه نن خو ادیرې چې د کرکټ میدانونه جوړ شوي دي قبرستان ته به څه له ځې دې دپاره به ځې چې دا زما پلارو دا زما نیکو دا زموږ د کلي خانو ملکو چودریو خلک به ترې مخکې رستو کېده یو دبدبه به یې وه یو زور یو نن دارې غریبانان پراته دي او کشم نه خیږي د دې هغه دبدبه څه شوه د دې هغه روب او قوت او طاقت څه شو نو دې کې موږ ته تعلیم دغه دی چې ګورې داسې نه چې دی لاړ او ته به پاتې شي دی هم دا خبره کوله چې دا هر څه زما دي زما مخې ته چې دی مرغۍ نشي تېرېدی زما د خپې د یو ډب سره چې دی ټول خلک چې دی رپېږي شته داسې خلک که نشته نن دغه دي پراته دي سپیزي او په قبر باندې متیازه کې کورش ورته ویلی شي ګډې چیلی پې پچې کوي ماشومان چې دی خیجي پې کرکټې کوي هغه دبدبې والا څه شو بالولې دانا ته چا ونه تپوس وکړو ته چېرته اوسېږې ورته وایي زه د روزنو په کلي کې اوسېږم او سړی ورپسې ګرځېدو د روزنو کلی چېرته دی چا نه تپوس وکړو داسې یو شکل والا صورت والا سړی دی دا به چېرته وي هغه پوه شو چې یاره بالولې دانا تپوس کوي وایي پلانې درې ته لاړ شه چې لاړ یو زوړ قبر دی داسې پریوتی دی دی پکې ناست دی په غاړه باندې خپې پکې ښکته کړي دي سلام یې واچولو جواب یې ورکو ورته وایي عجیبه سړی تا خو زه ستړی کړمه تا ویل د دروغجنو کلي چا پېژندو نه بالولې دانا ورته وایي نو دا د دروغجنو کلی دی که نه دیرې ورته یادوله قبرستان یې ورته یادولو وای دا هغه خلک دي چا ویل زه خان یم او چا ویل زه ملک یم او چا ویل زه دا یم چا دا یم نن یې وګوره نن څه حال دی بیا ورته وایي د قبرستان کې ته څه کې چېرته خلکو سره کښېنه را کښېنوي دا مړي ډېر ښه خلک دي وایي څنګه وایي یو چې دې سره ناست غیبت نه کوي د چا مړي غیبت کوي او دویم چې لاړ شي ورپسې خبرې نه کوي محترمو دا قبرستان ادیره دا قبر دا زموږ دپاره یو نصیحت دی بس چې دې څنګه تللي دي موږ به هم ځو نن د دې دبدبه نشته سبا به زما هم ني د دې وجې نه علما فرمایي دا مرګ چې دی مرګ دا د انسان چې کوم څلور څیزونه داسې دي چې انسان د هغې دپاره محنت کوي هغه نومونه حاصلول هغه هدا حاصلول هغه ولا بدلی د انسان یو محنت دار چې زمان نوم پیدا شي زمان نوم شي دغه څه ده کنه دا
ډاکټر شمه، انجینیر شمه، پروفیسر شمه، وکیل شمه، جج شمه، وزیر شمه، دا شم دې دپاره محنت دی که نه دی؟ دیم محنت د انسان دا وي چې یو ښایسته کور جوړ کړي، بنګله جوړه کړي، محل جوړ کړي. نن سبا پکې هغه جوړې څه ورته هغه سویمنګ پول یې پکې جوړوي که څه جوړوي پکې؟ د غلو په ځای کې چېرې 5 لکه روپۍ لګي، هلکه ته پکې څه داسې سره ویشنې 5 لکه او څو پکې 10 لکه روپۍ په څه ورته وایي یا ډیران ورته پښتو کې چې ورته ډیران وي، اوس ورته دغه وایي لیټرین وایي، خو ډیران چې ورته وایي 10 لکه روپۍ هلکه ته پکې څه کې؟ کور او دا سیلنګ او دا عجیبه دونه کمرې پکې جوړې کړي او دومره سامان چې په کار هم نه راځي. څه دپاره چې خلک وایي چې پلاني داسې محل جوړ کو، بنګله جوړه کا. دریم د انسان کوشش لباس، ښایسته لباس واچي، پلانې سوټو دا مې پلاني ارشین کې اغوستی دی. موږ نومونه هم نه ځکه چې موږ له څوک راکوي نه نو مولا له خو چې څوک روډي دغه نوي کلي نه ولا 1000 روپو سوټ روډي که نه روډستیا وایي. د قاري صاحب اوس عبدالله احسان لکه چاخه داسې 500 روپو سوټ روډی ګینې دا څوک چې د قاري صاحب له چې زوی ته یې قرآن ختم کړی که نه یا مولا له نو چې لاړ شي یاره چې داسې یو جوړ جامې راکا د 100 روپو چې یاره چې داسې د 1000 وي نو په 1000 یو نیم زر ولا جوړولې او په 1000 خو یې ګنډي هغه پیسې هم ولا مونږ نه ورکو. او چې کله داسې سوټ بوټ والا کس که نه کمشنر صاحب وي، اے سی صاحب وي، ډي ایس پي صاحب وي، ایس ایس پي صاحب وي یا داسې لګو نو رښتیا وي د 1000 روپو جوړول وړو یاره چې داسې یو ښه سوټ راکا او په دلته نوي کلي کې ولا نه الو د دې خپل دوکانونه دي ځکه هغې هم پېژني موږ یې پېژنو نه موږ له خو چې چا سره وړه بس ده خدای دې وبخه او 8 واړه جنتونه خدای درکا 8 واړه جنتونه درکو د خدای بندګان وي مولا راله څه راکوي مولا تا مولا له ورکړي څه چې تا له څه درکړي. او یو د مولایانو چې دی ټول کار د مولایانو نه خراب دی. دا رښتیا وي خلک دروغ وایي که نه؟ مولای خرابوي نه مولای جوړوي که نه جوړوي. پرون مې یو ځای کې له مفتي صاحب هم ناست وم ویل مولا دله حرام حلالوي که نه حلالوي؟ تاسو چې پردی لور غواړئ ګوتې وله وړی شي تاسو خو له یو ځای 75 نن سبا 75 دی خدای چې ځان نه خبرېږي توت ته به تورې کړې او مولوي صاحب دله نکاح چې وتړي نو بیا زوم نی نو بیا زوی دي د خواښې او د زخر ټولې مشورې د زوم سره زوی غریب یې ډي ته کړې وي دغسې ده که نه راځي؟ نو دا بنګلې او دا څه محل لپاره کوشش دی بس لګیا دي. او بل د انسان دغه چې یو ښایسته ګاډی 0 میټر ګاډی پراډو دا ټي زیډو دا پي زیډو دا څه ګاډي دي بلټ پروف دی او دا پلانې د دې باندې ډز اثر نه کوي دا نه کوي. دې څلورو څیزونو دپاره د ټولو کوشش دی که نه دی؟ چاته حاصل شو چاته حاصل نه شي. څوک دا ګیدل رونه یا انګورو پسې ټوپونه یا اخر کې انګور کټې خو ټوپونه ټول وو که زیم او که بل دی چې ښه ګاډی مې خو چې کله مرګ